حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ننوتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خاص کوټګۍ وخبله پاغه کې مبارک پروت ته پزمکه پروت ته لاندې د کجوري د پانو پوزکې دی د مزرم نه دی د کجوري د پانو پوزکې دی مزری کې الله جل شانو دا صفته چولې چې داغه پوزې پوس راځي د کجوري پانه داغه نرمه خو پوزکې هغه پوس نه راځي تیر راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پزمکه باندې هغه پوزکې چولې د مبارک پاغه باندې پروت او دا کمیس برنه صادر دای نو ګرمي وا خولې پیراماتي دي او په اړخ چې وړېدلې دي نو بملا کې سری چاپی چوړي شي دغه پوزکی سره. په دې حالت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنه لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید مبارک نو ویل دي چې یا رسول الله ته د الله رسول یې دومره لوی هستی او دا کیسر او کسرا د الله دشمنان دي هغه ته خدای پاک څومره سور کړی دي دا غي سره څومره مال څومره آرام او آسایش سيزونه دي ته د الله رسول او استاد حالت خولې مونږ چې بیلی لاړ شي بیا اوف شور مو جوړ کړی نه ماشومان د خوب ورځي او نه لوی ځان مداسه مخته کړی حالانکه د نن شپېته کاله مخکې او یا کاله مخکې په همدغه ببو زبانه گزاره کېده خو خوبونه پکې کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر فاروق سے وای چې کسرا او کیسر د الله دشمنان دي هغه څنګه مې دغه راحت دي خوشحالي ده آرام آسایش کې وخت یې ریته د الله رسول استاده حالت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پروتو بیا کېناست او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عادت داو چې کله به یو خبره تاکید سره کول اهمیت سره چې مبارک به پروتو بیا به کېناست چې مخاطب دا خبره په غور سره ووري. به فرمایل د خطاب زویه د عمر صاحب د پلار نوم خطاب د خطاب زویه افی شک نه انت تو سپوري په شک کې دا سيزونه خو الله جل شانه د کافرو ته په دنیا کې خېری او موږ ته په آخرت کې سنبال کړی دا دنیا کې خېری. دی آیت کې الله جل شانه فرمایي ولولا یکون الناس امه واحده کچری دا ویره نه وي چې دا خلق به ټول یو شي یعنی ټول به لیاذ بالله کافر شي ټول به مشرکین شي د مسلمانان هم کافر ته ووري لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نو مونږ به هغه خلکو ته چې څوک د الله سره کفر کوي لبیوتهم سقفا من فضه دا غي د کورونو چتونه به مونږ د سپینو زرو جوړ کړي وي ومعارج عليها يظهرون او دا غي اندر پای او پوړی هغه به د سپینو زرو وي چې باغې به چتونو ته خطل ولبیوتهم ابوابا وسررا او دا غي د کورونو دروازې هغه به د سپینو زرو وي وسررا او دا غي تختونه او پالنګونه به د سپینو زرو وي او علیها یتکئون چې باغې به تکیاګانې لګولې وي وزخرفا او د سپینو زرو سره سره به د سرو زرو وي. دې کافرو ته موږ د ټول سيزونه د سرو د سپینو جوړ کړو. وان کل ذلک او دا هر څه زکا دا ذکر چې وشو چې دا به موږ هغه ته د سرو ور کړې وي لما متاع الحیات الدنیا اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں نفع برتنے کی چیزیں دا ذکر چې دا دنیا اکسیزونه په دې جیاس کې چې کله خوراک ورکوي نو سړی پکې خوراک وخوري بیا لوښي واپس یوسي نو سړی دې ته نه ګوري چې دا لوښی څنګه دی یا بعضې دکانونو کې ډسپوزیبل ګلاس پلیټ هغه ورکوي او مسافر چې کوم دی نو هغه واخلي وځي په مخ او چې کله خوراک ته نه وخوري نو بیا هغه وغورځوي دی هغه لوښي ته نه ګوري چې دا څه شی دی او دا ځان سره واخلي ډسپوزیبل کاشک هغه ورکي په هغې باندې سړی آیس کریم وخوري بل یو شی کیر پې باندې وخوري بیا هغه وغورځوي دې ته په عربی کې متاع وایي متاع هغې کې سړی دا نه ګوري زنانو به میچنې ګرځولې میچنې او دې میچنه کې چې کوم دی نو مختلف سیزونه وي په هغې کې تاسو ته به نومونه هم نه درځي یو لاندې پل وي یو بره پل وي یو کوټۍ وي چې په هغې باندې لاندنی پل پروت وي
یو د میچنې ډیډه وي منځ کې سوري کې لرګی او یو ډوبک وي لاندې لرګی وي، یو په هغې کې میخ لګېدلی هغې ته تیرک وي، او یو چې کوم ځای کې اوړه غورځېږي هغې ته ګڼ وي، او هغه اوړه چې کوم ځای غورځېږي هغه چې په کومه کپړه باندې زنانه را جارو کوي چې ښکرۍ کې دا اوړه واچوي هغې ته سپوڼې وي. دې سپوڼې ته متا وي. دې سپوڼې باندې زنانه دا نه کوي چې دا د بخمل وی، دا د ویل وی، دا ښه کپړه وی، دا خرابه کپړه وی، زوړ تیګړې کتلی دی خو پاک دی، بس هغه میچنه پروت وي چې څه وخت یې اوړه را جارو کوي په هغه سپوڼې جارو کوي، دې ته متا وي. الله جل شانه د دنیا دی ټول سيزونو ته متا ویلي. دلته چې کوم سر دی هغه متا، دلته سپین زر دی هغه متا، دلته په کورونو کې لوښي کودي دی هغه متا، چا کره په صندوقونو کې سل جوړه اسباب دی، دا ښځې دې ته ډېره خوشحالېږي چې مونږ کره ډېر اسباب دی. کال تیر شي کال راشي هغه بړستن راخلي نه، خو ورکره پرته په دې زړه جوړ وي. دا ټول متا دي. ځکه کوم یو شی چې تا جوړ کړی دی او هغه دغسې پروت دی، دا تا نه سیوایي دی، په هغې باندې پتا باندې صدقه راځي، زکات در باندې راځي، مال تجارت شي زکات راځي، ګنې نو پتا باندې قرباني ده، پتا باندې سرسایه ده، ولې دغسې پروت. سیوا جوړې جامې دا د استعمال سیزونه دي، دا خو دنیا کې د استعمال دي. الله جل شانه فرمایي چې که دا یاره نه وي چې دا مسلمانان به هم کافرو ته تللی وي چې او د هغوی کورونه خو د سرو سپین شول، راځئ چې مونږ هم هغه طرف ته واوړو. لکه نن سبا چې د سکول او د کالج په لار باندې دغه زهر دا راننوتی دي. وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور تم لوگ کہاں پیچھے رہ گئے، پیچھے کی طرف جا رہے ہو. هغوی کوم ځای ته ورسېدل. دا شیطان یو دلیل خشته کړی دی مسلمانانو ته. دا مسکین په دې باندې نه پوهېږي چې د مقصد حیات څه دی. دی وایي چې د دنیا دغه څیزونه جمع کول دا زما مقصد دی، او چې کله مري نو دغسې ته لاړ شي هغه هر څه پاتې شي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او دا هر څه ځکه چې دا د دنیا ژوند دی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، او آخرت ستا پروردگار دپاره، ستا پروردگار په نږدې آخرت دا د متقیانو دپاره دی. هلته چې څه دي او هلته څه دي؟ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں اور کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا. پزړه کې خیال هم نه تر شوی، پزړه